زه یم یوسف لاله ښه دې کړي ډېر دې ښه کړي او بې انتها دې ښه کړي او زه یم که ته نه وې نو کیدای شي ما ته به الله رحم نه برابرې ده. او زه بله خبره هم ستاسو باره کې کوم چې تاسو الله ته ډېر غوره قریب یئ. الله دا کار د هر چا نه اخلي او زما غوندې کې انسان چې د چاړو زما خپل ځانه دا توقع نه وه چې زه به د پټکې په سرمګیره به نو زما د مور پلار او د دې نورو خلکو په زما نه څه توقع وه هېڅ توقع نه وه. نو الله داسې سړی راچونګو او داسې سړی ذریعه او ذریعه څوک جوړ شه تاسو جوړ شئ. نو زه خو تاسو سره د ملاقات ډېر زیات خواهشمند وم چې زه ستاسو شکریه ادا کړم. چېرته د یوسف لاله زه خو شکریه ادا کړم چې ستاسو یو ذریعه ما دپاره جوړه شوه الله په دې مقام کېنوله. نو ستاسو چینل او تاسو یې چې کوم مشر یې نو تاسو الله ډېر ستاسو یو بل الله یو سیستم جوړ کړی دی دا یو بل تنظیم دی چې تاسو د خلکو سره ښېګړه الله دا حدیث شریف هم دی او د هغې مفهوم داسې دی چې الله سبحانه وتعالی داسې خلک پیدا کړي څه خلک داسې دي چې هغوی به خلکو سره صرف ښېګړه کوي ای به صرف د ښېګړې په لار الله بوځي. نو دا یو دعوت دی د خلکو دپاره. نو داسې به یو بل یوسف پیدا کېږي نو چې زه ستاسو په ذریعه ټیک کم نو داسې به بل شهسوار پیدا کېږي. نو تاسو چې کوم اکاونټ کولاو کړی دی دا نه د الفلا دی نه د میزان دی نه دغه دی د الله والا اکاونټ دی. نو دې کې به د الله والا خلک چې کوم دی نو د هغه مرګ نه پسه قبر کې چې کوم اعمال دي نو هغه د دې اکاونټ نه به راځي. دا شهسوار صاحب دی دا تاسو ته ډېر مبارکي در کوم چې د دې سړي دا ظرف څومره اعلی دی د سړي دا کړه څومره اعلی دي څومره وسط نظري ده په ده کې په دې خبرو کې. ډېرو عزتمندو ډېرو قدردانو پښتنو شهسوار صاحب نه بیا یو نعت شریف اورو. راځئ چې بیا هم دې لږ شانتې یو پر ډخته بوځو. راځئ. اے زما خستا نبی شملتا نازار زار نو ځان سره خادم میکړه وینم چې دې بار بار. اے زما خستا نبی شملتا نازار زار نو ځان سره خادم میکړه وینم چې دې بار بار. ځان سره خادم میکړه وینم چې دې بار بار. ځان سره ملنګ میکا خلقنا پسنگ میکا خپل عشق رنگ میکا. ځان سره ملنګ میکا خلقنا پسنگ میکا خپل عشق رنگ میکا. نو کلا بجارو وهم کلا با کوم دیدار نو کلا بجارو وهم کلا با کوم دیدار نو ځان سره خادم میکړه وینم چې دی بار بار. نو ځان سره خادم میکړه وینم چې دی بار بار. چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه او تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه. اوس داستا رضا وفا کړي که جفا کړي ما داستا جفا قبوله په وفا کړه. ما درست جهان تشاو تا ته مخ کړه تاو درست جهان تا مخو ما تشاکړه. نو اے زما خستا نبی شملتا نازار زار نو ځان سره خادم میکړه وینم چې دی بار بار. ځان سره خادم میکړه وینم چې دی بار بار. ځان سره نږدې میکړه خوا کې دا روزې مې کا مینا باندې پوی مې کا. نو ستړی د دنیا نه یم قسم دې چې ستړی یم قسم دې ستړی یم ستړی د دنیا نه یم خوښ مې دی د مینې کار. نو ځان سره خادم مې کړه وینم چې دی بار بار. نو اے زما خستا نبی دا نعت فرشتے
درود نعت چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې وي نو دا سره عمدا سیوړي وخت په وخت بس عمدا سیوړي روزه ته پیش کیږي دا ویل کیږي یوسف جان لاله ناستو مفتی کامران صاحب ناستو پیر عثمان انفی صاحب ناستو شاه سوار او شاته جی کیمرې والو چې دا ټول ناستو مجلس جوړو استاد حمد ثنا بیان دا نعت بیان دو نو موږ ټول جی پیش یو نو او حقیقت کې موږ د الله نبی قبول کیږي موږ د حقیقت مانو کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم غلامان کی خادمان کی نو اے زما خستا نبی شملتانا زار زار نو ځان سره خادم میکړه وینم چې دې بار بار جزاک الله خیر الله اکبر جزاک الله الله ډېر جزای خیر درکړي خدای راسي ته باندې دا غشا سوار دی یار په سړی سره ملو به کوي ماشاءالله ماشاءالله پیر عثمان حنفی صاحب تاسو مننه کوم او مفتی کامران جنانی صاحب تاسو ډېر مننه کوم او تاسو ډېر مشکور یو چې تاسو دا مسؤلیتو کې موږ لرالي او زموږ د پیغام خلکو ته رسول د خلکو یو هدایت ذریعہ به جوړ شي زموږ ټول په کې سو شي ان شاء الله تاسو په دې کې ناست شاه سوار صاحب د کم د ذکر سلسله سره چې د کم تړون دی او د هغه جون چې پاغه باندې اوس مونږ خبره نه کوو دا د چې اوس سکه خودل بس دا ټول شاه سوار دی دا چې تاسو اوریدل دا چې په دې جوسه کې تاسو محسوس کړل او چې د په دې الفاظو کې تاسو اوریدل د چې کم تاسو راتی دا هم شاه سوار او دی دا د نه داسې خو اده یو خبرو کړ چې هغه د دې راتلو نه مخکې په دمانه بل چا باندې هغه ورو ټکاو بدی د غي سره لاړ خو د منزل داو دنا الله تعالی اوس د دین ډېر بیکار اخلي صحیح ده او ان شاء الله العزیز دا زموږ اخر نه خبرونه بدی سره نه بلکې ان شاء الله العزیز چې چرته هم شاه سوار صاحب جی د دین کار کوي زموږ د کیمرا او مایک ستاسو د پاره او تا دغه د پاره به تا حاضر او ناظری اخري او تاسو نیم زکم قدرمنو د دې نمبر تاسو سره شریک په دغه نمبر چې کوم زموږ خاغلی مرګري دي سر پر رابطه کولی شي شاه سوار صاحب تاسو په پېښور کې جون کوي تاسو د نس مشکلات هم مخامخ را دا وخت ډېر کتون کې تاسو ګوري کاهی ته تاسو پیغام ورکول غواړي د خپل ژوند یو مشاهده یو تجربه یو د وصیت یا د نصیحت په شکل کې زموږ کتون کو ته کې خود غواړي نو زموږ مایک حاضر دی تاسو مایک ته الله همیشه لري او د یوسف جان لاله په لاس ته لري او چې مدسي خلکو سره تاسو خېګړې کوي او د خلکو आवाज چې کم دی ګډ پر ګډ رسیږي ځکه چې ما د پدر زه د میډیا سره وابسته سړی ما نو زه ما چې تاسو ډېر زیاتې پریشانانه د خلکو روچته کې او هغه پوره شوي دي دا سم نه چې الله نیمګړي پرېخي دي نو دا سه غوځ ډېر خلکو ته پلاس ورغلې وم چې واده خو ډېر غټه غټه وي خو اخري کنده انجام زما اخري کنده نو الله دې بچ کما دې سلسله د وجه بچ کما او تر اوسه پورې مې بچ کې لګیا دي بس زب یو ځل د خپل د مرشد نوم یو ځل بیا وجتوم ځکه کنه چې ما زه فخر محسوسوم چې الله یو داسې بزرګ ته پلاس ورکړی ما یو داسې ولی دی چې هغه پلاس چا بیت کړی چا هم بیت کړ ټول بزرګان زمونږ د پاره د سر تاجونه ټولې سلسلې د الله سلسلې دي ټولې زمونږ د احترام نه ډکې دي عزت کوم او قدر کوم چې په دپنه فتنه فساد دور کې غي د خلکو بس خودي بزرګ یو کمال څه کړی دی ما ته د خپل ځان پته راکنه زما غوندې کې سړی نه ټینګېږي او بیا په ځوانه کې نه ټینګېږي دا د کتون کې ووري چې بھائی دا خلک څوک راتوخی چې بھائی راشو کنه پلانی خو سنگر غاړي خو بنگله جوړاګه او پلانی خو تم روپۍ ګټي لغونن په دا غزي کې کنسرت ته کروڑو خلک ورته نازو دا ناسو دا پیغامونه تاسو ته راځي ما راځي چې وختن په وختن شیطان خپل کار کوي خدای داسې بزرګ دی الله والا حضرت سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب الله دې زما د استاد محترم شجاعت علي شاه صاحب په ژوند کې په عمل کې پارس کې برکت واچي ځکه چونکه د سلسله دروازه را ته دغه طرف نه کولو شوی و نو او هغه یو ډېر غټه سټوري ده جی خو ان شاء الله خو زه یو نصیحت او وصیحت ده جی شاه سوار حسم نو حس اوقات نو حس حیثیت نو نن چې سده فخرم په کوي ارسه کوي دا ټول د الله د دین برکات دي نو څوک خدا سي نه غواړي کنه جی چې زما د زوی پیدا شي غو د شاه سوار جوړ شي غو د پسټیج وګړي تاسو په ایمان وای تاسو په خپل ځړای یقین لاس کې دی چې تاسو کله دا غوښتي زه به شاه سوار یاد کوم چې غو په پسټیج وګړي یا د غخذو سره ګډ شي یا د غداسیو کې یا د زما بچي لوفر شي یا د زما بچي شرابي شي یا د زما چې تاسو دا نه غواړي کنه چې د خپل بچي د پاره نه غواړي د بل بچي د پاره مو غواړي نو زازه درخواست کوم
چې څومره فیلډز نه یادوم طبقې نه یادوم اسم نه یادوم دا ملک پاکستان دی دا ډېره پاکه خبره ده او بیا پښتونخوا ده جي پښتنو یو ډېر لوی نوم دی یو شان دی او الله دین دپاره چې کوم دی د پښتنو ډېر زیات قبول کړی دی نو چې څنګه د بل اولاد دپاره نه غواړي که نه داسې ده د خپل اولاد دپاره نه غواړي داسې د بل اولاد دپاره مو غواړي او ما دپاره د استقامت دعاګانې کوو چې مړه الله ما نه داسې کار واخلي که نه چې په سټیج به ما د شیطان دعوت ورکولو چې راشي ګانې وایي چې دې بس چې زه د رحمان دعوتونه ورکړم او بس آخري خبره دا ده چې پیسه مال خور سړی ګټي خو گاونډ ته لږ فکر کول پکار دی چې زما په گاونډ کې څوک شته دی او هغه هم د الله بنده دی هغه هم د نبي صلی الله علیه وسلم امتی دی یار نو هغه باندې به لږ حالات خو شرط دي خو بس یو بل سره ښېګړه کوئ مدد کوئ مړه ژوند هم دا دی ژوند ډېر ښکلی دی او پښتون ډېر ښکلی دی او د پښتون شیشه او نقشه چې کوم دی ډېره صفا وه څه خلکو ډېره ګنده کړې خو یوسف جان لاله ډېره پاکه کړه خوشحاله اوسئ جي ستاسو د ټولو یو جهان مننه او الله دې موږ ټول د خپل دین دپاره قبول کړي جي بسم الله جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے